ته سعودي ته ځې او خپلو بچو له رزق ګټې، رزق ولا ګټې او تا ته پته چې زه به وله کال پس واپس راځم. د دې بچو نه ستا جدایي څنګه وي؟ کتلې مو دي که نه؟ ایرپورټ ته چې روان یي سترګې دومره دومره سرې وي، په جاز کې ناست دي، چا سره خبرې نه کوي، ولې بچي ترې پاتې. او ستاسو به د ډېرو به د ماشومان بچي وي واړه واړه چې هغوی درته وړې خبرې کوي. څنګه مو په زړه راغونډېږي که نه؟ د غازي دغسې بچی و، وایي چې کله روانو نو د غازي رور وایي چې مونږ ول آخري اواز ورکړه چې غازي یو نظر خو راته وګوره. نو غازي په منډه باندې د پانسۍ طرف ته روانو. مونږ وایو داسې نران خو مونږ نه دي لیدلی چې پانسۍ طرف ته او د خپل مرګ طرف ته منډې وهي. علامه اقبال وایي چې او دا نرتوب چا کې راځي نو دا په عامو خلکو کې نه راځي چې چا کې د حضور عشق او محبت راشي، په هغه کې دا نرتوب راځي. د حضور عاشقان داسې نران وي، ورنه مونږ غټ غټ خلک لیدلی دي چې په منبر باندې به تقریر کو، لستوڼي به دې ځای ته راورسول او خپه به په کرسۍ د پاسه یې ښودلې وه، او چې کله یې ورته پانسي اوروله پانسي نو د پانسۍ نه مخکې بېهوشه شوی و د ډېرې یارې نه. مګر غازي وی روانو نو په منډه باندې د پانسۍ تختې له روانو. نو دا رورې وایي مونږ ورته آخري چغه وواله چې بھائی جان وی مونږ له جواب را نه کو، په شا باندې مو نه کتل او د خپل لاس یې داسې کو. وی بیا مې وله والد محترم د بوډاوالي په عمر کې اوازونه ورکول چې بچې یو نظر راته وګوره. وی زما پلار ته مو نه کتل. بیا ورته وی پلار مې ورته دی ماشوم بچي ته وی چې بچې ته ورته آواز وکړه، ستا په آواز خو به وګوري د 5 کالو بچې د زړه ټوکړه یې. وی د خپل ماشوم بچي ورته وی چې بابا په وړه خوله باندې غازي ورته په شا باندې مو نه کتل. د غازي رور وایي چې وجه دا وه چې شان قادیانانو کیمرې نیولې وې، سبا به د حضور عاشقانو ته خولې چې هغه دا عاشق و چې د مرګ نه یېرېده، هغه دا عاشق و چې څنګه خپلو بچو ته په شا کتل، هغه دا عاشق و چې پلار ته کتل، رونو ته کتل. وی غازي په شا باندې مو نه کتل او په منډه باندې لاړو او د پانسۍ په تخته باندې ودرېدو او د پانسۍ پړې ښکل کو، بیا د خپلې مرۍ ته په خپله باندې واچو او اعلان یې وکړو چې زه که نن ما دا پانسۍ پړې ښکل کو د هغې وجه دا ده چې تاسو ته د ژوند د ختمېدو ذریعه ښکاري، خو ما ته زما د جانان د ملاوېدو ذریعه ښکاري. څه د عزتمندو د پانسۍ په تخته باندې په خپله باندې ودرېده او هغه پړې ښکل کو او بیا د لبیک یا رسول الله ناره وواله. دا نن چې د لبیک یا رسول الله نارې گونج دی په هر طرف باندې، د هغې وجه دا نه ده، د هغې وجه چې کوم دی د پاره چا نورې قربانۍ نه وې ورکړې په دې زمانه کې. د حضور صحابو خو داسې ورکړې وې چې د 3 ورځو نه به نهرو او لګیا دي خندق کې کار کوي، خو چې حضور مبارک آواز کړی دی نو د لبیک نارې والې ده او دی نه دي ویلې بلکې فرمایلی دي نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. ځکه عزتمندو دا زما د کریم آقا مبارک څه دی، زما د جانان مبارک سره وفا ده چې چا وکړه نو په هغه آخري وخت کې ویې لبیک یا رسول الله. نو زما جانان وله صله څه ورکړه، بدله یې وله څه ورکړه. تاسو ټولو دوستانو ته پته ده چې د دنیا د وخت ګورنر مړ شو، د هغه جنازې پړاولو ته څوک تیار نه و او 2-3 صفه بیا اودسه خلک پې ودرېدل چې چاله سوره اخلاص هم نه ورځي نو د جنازې مونځ به څه ورشي. خو چې کله د عاشق